الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له. الحمد لمن هو المقصود والمطلوب. الحمد لمن قدر خيرا وخبال. والشكر لمن سوغ حسنا وجمال. فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال. ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجادل له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا جد جهد له ولا مثال مثيل مماثل له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد وآله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم
علي صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 حصلت له شفاعتي، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. زما عزتمندو سامعینو حاضرینو تمام مسلمانانو اوریدونکو، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف او درود ویل دا ډېر زیات فضیلت لري. احادیث چې وکتلی شي نو ډېر زیات احادیث په دې مناسبت سره راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امت له ترغیب ورکړی چې درود وایي، او دا یو اهم عبادت دی په عبادتونو کې. دعا او دارنګ شان درود شریف پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د دې ډېر زیات فواید هم دي. نن په دې ځای کې هغه د فوایدو تذکره کوو، څه نه څه به د هغې نه بیان شي. نور ډېرې فایدې دي، خو د الله رب العالمین نه سوال کوو چې الله رب العالمین موږ ته دا عبادت نصیب کړي، او الله رب العالمین زموږ ژبې د درود سره عادت کړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویلو سره، چې دغه فواید او دغه فایدې چې کومې دي چې دا په احادیثو کې بیان شوي دي، چې دغه فایدې موږ او تاسو ته میلاو شي او الله رب العالمین راله راکړي. قرآن کریم چې وکتلی شي، احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکتلی شي، نو عزتمندو یو عالم شیخ الاسلام علامه ابن قیم رحمه الله هغه د قرآن او د حدیث نه د درود شریف ثمرات، د درود شریف فایدې هغه یې راایستلي په دې کې چې کومې ګټې دي کومې فایدې دي، نو 40 په خپل کتاب کې ذکر کړلي 40 فایدې. یو پیدا په دې کې دا ده، هغه ذکر کوي امتثال امر الله تعالی. درود شریف چې تا ووایا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، نو تا په دې کې غټه پیدا دا حاصل کړه چې د الله حکم دی ومانه، د الله حکم دی ومانه. الله چې په څه باندې حکم کړو هغه دی ومانه، د هغې امتثال لري. او دا د قرآن کریم نه دا خبره ثابته ده چې قرآن کریم کې الله رب العالمین په دې حکم کړی دی. لکه الله رب العالمین سورة احزاب آیت نمبر 56 کې الله رب العالمین فرمایي الله ان الله وملائكته يصلون على النبي. یقینا الله تعالی او د الله پاک مخلوق ملائکه، د الله پاک مخلوق دی، الله د نور نه پیدا کړلی، د نور نه انسانان پیدا دي د خاورې نه، او شیاطین شیطانان پیدا دي د اور نه د نار نه، او هر چی ملائک دي نو د الله پیدا کړلی د نور نه د رڼا نه. نو دا پاک مخلوق چې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، اغا مخلوق دے، اغا دا اللہ پاک مخلوق دے چې دا اللہ رب العالمین ټکے نافرمانی نکئی، او دا اللہ دا طرف جوړت څو کم دینو اقا کار کئی. نو اللہ او دا اللہ ملائک یصلون علی النبی، درود وی په پیغمبر باندې. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما.
اے مومنانو اے ایماندارو اے ددی کلمی وینکو چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے مومنانو چی تاسو اللہ خپل خالق من لے دے اللہ خپل مالک من لے دے اللہ خپل رازق من لے دے اللہ خپل مشکل کشا خپل حاجت روا من لے اے ایماندارو صلو علیہ وسلمو تسلیما پدی پیغمبر باندې تاسو درود وایي او د شان دی پیغمبر ته سلام کوي نو یو په درود شریف چې تا وایا تا د الله حکم ومانه د الله پدی آیات باندې د قران پدی آیات دی عمل وکړه څومره غټه غټه دی وکړه په آیات باندې څوک عمل وکړه ماشاءالله دویمه پیدا پدې کې ذکر کوي علامه ابن قیم رحم الله چې دویمه پیدا په درود شریف کې دا موافقته سبحانه وتعالى کم انسان چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي نو دغه انسان د الله رب العالمین سره موافقت راغی ځکه الله درود وایي نو دیم درود وایي خو اگر چې دا دوانه مختلف دي ځکه د الله چې کوم درود وایي د دې مطلب دا دی چې الله د پیغمبر صفت کوي الله ته چې د درود نسبت وشو نو مطلب دا چې الله تبارک وتعالى د پیغمبر صفت کوي الله په پیغمبر باندې رحم کوي او مخلوق او دا چې درود وایي نو دا دعا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لپاره دغه شان درېمه پیدا دارا موافقت الملائکه فیها شام چې درود وایا نو د ملائکو سره موافقت وکړه د ملائکو سره په دې عبادت کې یو شان شو د الله سره موافقت راغی ځکه الله په پیغمبر باندې درود وایي نو د شان مخلوق او د انسان په الله باندې درود وایا ملائکو سره موافقت راغی ځکه ملائکم په پیغمبر باندې درود وایي او د انسان په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود وایا او دام د آیات نه ثابت شو ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله ملائکه په پیغمبر باندې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي نو تام چې درود وایا د الله سره د ملائکو سره ستا موافقت راغی څلورم دغه انسان چې دا د چې کوم د درود شریف وایي څلورم پیدا ده چې حصول 10 صلوات من الله دلس رحمتنا د الله رب العالمین د طرف نه حاصل کړه لس رحمتونه هغه ځان لره میلاو کړه او پنځمه پیدا ده چې ان يرفع العبد بها 10 درجات الله رب العالمین د دې درود شریف په ویلو باندې الله رب العالمین د 10 درجه اوچت کړي او شپږمه پیدا ده ان يكتب له بها 10 حسنات الله تبارک وتعالى د انسان د پاره په درود باندې لسنه کې ولیکلې او وما پیدا ده ان يمحى عنه بها 10 سیئات لس گناهونه الله تبارک وتعالى په دې یو ځل درود ویلو سره د لس گناهونه الله معاف کړه او دام په حدیث ثابت دي لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مشکات کې حدیث ده 922 نمبر حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من صلى علی صلاة واحدة صلی الله علیه 10 صلوات ډېر ګټورې پیدا دي عزتمند واوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من صلى علی صلاة واحدة چاچ بما باندې یو ځل درود وایا ګور دا وظایف کوي او دا ذکرونه کوي دا وای منګه کم چې ډېر صحیح منګ تر رسول دي صحابه
هغه ذکرونه موږ پریښي دي څه نور څه په ځین ختي یو څه نور څه څوک را یادې یو څوک وایي داسې چل کوئ داسې کوئ په سرونو هم لاسونه د مانځه نه وروستو ایښو دي او دغه شانته کې دا یو مستقل عبادت هم ګڼلی دغه ذکرونه دا وکئ دا کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښودلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من صلی علی صلاة واحدة چا چې په ما باندې یو ځل درود ووایا یو ځل درود یو ځل لړ عبادت دی ورچا د یاد دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صلی الله علیه 10 صلوات دغه انسان باندې الله تبارک وتعالى لس رحمتنا راولیږي لس رحمتنا لس ځل په الله رحم وکړي ته یو ځل درود ووایه لس ځل په تا باندې رحم وشه بله وحطت عنه 10 خطیئات لس ګناهونه د دغه انسان نه لرې کړلی شي لس ګناهونه دې الله لرې کړي ورفعت له 10 درجات او د دغه انسان نه د دغه انسان د لس درجه الله تبارک وتعالى په دې سره اوچتي کی او عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ خو دومره فرمایي هغه پکې ډیر ناشنا فضیلت بیان کړل په یو ځل درود ویلو کې دا مشکات کې حدیث دی 935 نمبر عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ومن صلى على النبي واحدة صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة چام چې په پیغمبر باندې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو ځل درود وایا نو دغه انسان صلی الله علیه وملائکته 70 مره الله رب العالمین او ملائک په دغه انسان باندې او یا زلا درود را لېږي او یا زلا استغفر تا ګورا او بیا الله رب العالمین پتا باندې او یا زلا ملائک پاک مخلوق او یا زلا ملائک دعاګانې غواړي نو داغه درود داري چې دعا درله وغوښتله او د الله درود داري چې الله رب العالمین پتا رحمتونه وکینو او یا رحمتونه پتا باندې کیږي او یا زل درله ملائک دعاګانې غواړي چې کله ته یو ځل درود وایا دا دومره پیدا پکې نو ومنم بردادا ايمحى عنه بها 10 سيئات چې ردنا لس گناهونه الله رب العالمین ختم کی اتم پیدا دې ذکر کړي ويرجى اجابه دعائه کم انسان چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایا نو ډیر امید کې دې شي چې د دعا قبول شي ډیر غټ امید دی دا چې درود چا وایا ځکه حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم یو انسان چې دعا وکي د دعا د اسمان او د زمکه په منځ کې ځوړند دی ته دعا وکړه ځان له دعا وغوښتله د اسمان او د زمکه په مابین کې ځوړند ده کله دا دعا برخیږي حتی تصلی علی نبیک صلی الله علیه وسلم تر دې چې ته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ولېږي نو هغه دعا بر لاړ شي یو ځل درود وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نو عزتمند د انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دعا د اسمان او د زمکه په منځ کې ځوړند ده موقوف ده چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود وای نو هغه دعا الله قبول کړي هغه دعا الله ته ورسي او دا شان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چا چې پورس کې سلسله وای دام وورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای من صلى علي في كل يوم 100 مره لول د لسو ولا فضیلت وره یو ځل ویلو فضیلت کوم اور چا یو ځل وایا
یو ځل وایا لس درجې اوچتې شي، لس ګناهونه معاف شي او لس نیکۍ ولیکلی شي. دغه انسان الله تبارک وتعالی دا دومره پیدې د انسان لور کی. او دارنګې یو ځل چا ووایه او یا ځله رحمتونه به الله رب العالمین کوي، ملائک ورته دعاګانې کوي او یا ځله. اوس د لسو ځلو واوره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من صلی علی حين يصبح 10 وحين يمسي 10 حصلت له شفاعتي وفي رواية وجبت له شفاعتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چاچ سحر لس زلا په نبی علیہ السلام باندې درود وایا، لس زلا ډیر زیات هم نه دی، لس زلا چا په نبی علیہ السلام باندې سحر کې درود وایا او بیا د ماښام ټیم کې لس زلا وایا. نبی علیہ السلام فرمایي وجبت له شفاعتي، دغه انسان ته زما سپارش لازم شو، زبې سپارش کوما. چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راشي او دارنګ یو کس ته میدان محشر نه راځه پلان کیا، تعالی ما سپارش کړل ته راځه، څومره ډېر لویه فایده ده. نبی علیہ السلام فرمایي او دې حدیث کې داسې الفاظ هم دي حصلت له شفاعت، بس زما شفاعت ته میلاو شو الله. مومن دې په نبی علیہ السلام یې درود وایا نو الله تبارک وتعالی دا پیدا لزل سحر کې وایا، لزل ماخام کې وایا. نبی علیہ السلام فرمایي زب ول سفارش کوم، زما سفارش ول لازم شو، حاصل شو ورته زما سفارش. او کسل زره دی وایا ځکه خلک پښتو کې وایي چې څومره ګوړه زیاتې چینی زیاتې نو بس کوم نه هغه به خوږوالی پکې زیاتېږي. نو خوږوالی په شي کې هغه په زیاتولو باندې چې څومره زیات څه ته ورچې خواږه به زیاتېږي، به هغه خوند به زیاتېږي. دغه شان چې دا ذکر څومره ډېر کې د لس یو ځل ویلو آپ پیدا وه هم ډېره غټه وه، او بیا د لس ځله ویلو باندې غټه پیدا ځکه نبی علیہ السلام سپارش ورته میلاو شو. او چې سل ځله دی ووایه نو واوره. نبی علیہ السلام فرمایي من صلی علی فی کل یوم 100 مرة قضى الله له 100 حاجة 70 منها لآخرة و30 منه لدنیاه. چام چې پما باندې پورس کې سلزل درود وایا دغه لن کلمات اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد اخر پوری دا درود وایا. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سلزل وایا صرف پورس کې ډېر لږ ټیم په لګي ښا سلزل وایا نو واورا قضى الله له 100 حاجة. اللہ تعالیٰ د انسان سل حاجتونه پوره کوي، 100 ضروریات، 100 حاجتونه، سل حاجتونه، سل سوالونه الله رب العالمین ستا قبلې او هغه الله ستا پوره کوي. واوره دنیا ډیره لږه ده، آخرت ډیر زیات دی. وللآخرة خیر لک من الاولی، آخرت ستا دپاره د دنیا نه ډیر غوره دی. نو واوره په دې سلو کې 70 منها لآخرة، او یا حاجتونه بدی د آخرت پوره شي، و30 منها لدنیاه، او 30 حاجتونه بدی د دنیا پوره شي. سلسله دی پورس کې درود وایا او یا حاجتونه د آخرت بدی الله پوره کی، نو 30 حاجتونه بدی الله د دنیا پوره کی. او که زلزله دی وایا وختي ما تاسو چې څومره زیاتی پیدا زیاتی چې زلزله دی وایا نو بیا د پیغمبر حدیث واورا. نبی علیہ السلام فرمائی من صلی علی فی یوم 1000 مرة، چاچ بما باندې پورس کی زلزله درود وایا لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة، دا انسان با اغی پوری اللہ نوجنی چه
چې څو پوری خپل مقام په جنت کې لیدلې نه الله تعالی به الله پدې کې ځن کدن په ټیم کې الله بزیر ور کوي خپل مقام په آخرت کې بویني خپل په جنت کې بخپل بنگلویني نو الله بول مرګ راولي چې زرزله دی وای نو در ټول نه لو یا پیدا هغه پورې به الله د انسان نو وجني په دنیا کې په ځن کدن کې ورته الله د هغه بنگلې زیر ورکی هغه بنگله بویني هغه مقام بویني هغه خپل زیدو سیدو بویني او په روایت کې راځي و چې دا زرزلې د جمعې په ورځ باندې ویلا ذکر جمعې په ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص د امت ویل د اهتمام کوي لکه نبی علیہ السلام فرمایي اکثر الصلاة علی یوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علی صلاة صلی الله علیه عشرا اے زما امتیانو د جمعې په ورځ باندې د جمعې په شپه باندې په ما باندې درود ډیر ډیر وایي خو یوازې دا پیدې چې کوم دي هر ورځ ملاويږي خو د جمعې په ورځ باندې ډېرې پیدې ملاوي شي ځکه دا ورځ عزتمنده ده که ستاسو خیال یې که نه جومات کې مونځ کول د هغې ثواب زیات دی د بهر نه نو دغه شان د وختونو په رمضان المبارک کې ته عبادت کې وروره یو اویا باندې بدلېږي یو پرزه نو هغه رمضان هم عام شان ورځې دي خو چون کې د وخت لره اعتبار دغه شان د جمعې ورځ باندې به ثواب دوچني ثواب به زیات میلوي نو بل دا شو چې په دې باندې اجابت الدعاء دعا ډېره قبلېږي په درود شریف باندې دا تاسو د فضیلت واورېدو نهم نمبر درود شریف سبب لشفاعت النبي صلی الله علیه وسلم دا سبب دی لپاره سفارش د نبی علیہ السلام تاسو حدیث واورېدو لسم نمبر لسم پیدا دا انها سبب الغفران دا د بخنه سبب دی چې چا درود په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وایو نو دغه انسان د بخنه کیږي د بخنه سبب دی یو لسم پیدا اور انها سبب لکفایت الله تعالی العبد ما اهمه دا سبب دی د دې بنده لپاره چې الله رب العالمین به د ټولو مشکلاتونو به الله رب العالمین خلاص کی د چې د سم قص کړي او کم شي په غم کې چول لګنه هغه مونږ به ختم شي اوس واور حدیث انا خبره ان شاء الله حدیث نه پیش کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځله یو صحابي دی ابی ابن کعب د په ثوابو کې ډېر غټ قاری دی شوی دی ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ وای ما د الله پیغمبر ته ویل یا رسول الله انی اکثر الصلاة علیک د الله پیغمبر از بتا باندې ډیر زیات درود وېما پتا ډیر درود وېما نو پکم اجعل لك من صلاتي د الله پیغمبر دا درود د لڅومره وېما څومره درود ډیر زیات وېما خو څومره یې ترته یو تعداد وخیا تعداد د هر عمل یو تعداد کنا خو زینو نه وته ما ته وخیا چې څومره تعداد کې ته وېما درود وای ما ته نبی رسول الله وې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما شئت اے ابی ابن کعب څومره چې ستا خوښ نو په پیغمبر باندې درود وایا تعداد نشته چې څومره وې وقلت ما الربع دا دعا چې کله لاس شتوم کنه نو سلورمه حصہ بتا باندې درود وېما لکه مثال په تور شل منټه دعا کوما نو په شل منټه کې 15 منټه زده کوما دا سلورمه حصہ ده شل منټه کې 15 منټه زو بتا باندې درود وېما او دا نور په بیا سوال نه کوما وای نبی رسول الله والسلام راته ویل فإن زدت فهو خير لك کده دین دي زیات ک نو ستاله پیدا را نور پیدا وته ملوش وای قلت ما ویل پسلسین اې د الله پیغمبر دو سلسا یعنی پورا درې حصے جوړ شي لکه مثال په تور 15 منټ دعا کې نو په 15 کې د 10 منټه به درود ویم او د 15 منټه بخبلا حاجتونه وړاندې کوم الله ته وای نبی علیہ السلام وی ما شئت فإن زدت فهو خير لك
ستا خوخه ده خو که په دې باندې ډېم زیات کړه نو ستا دپاره ډېره پیدا ده او ډېره ګټه ده وقلتم اویل اجعل لك صلاتي كلها اې د الله پیغمبره زه به ټول پتا باندې درود ویما شل منټه دعا کوم شل منټو کې به نور هیڅ هم نه ویما صرف په پتا باندې درود ویما وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وی اذن یکفا همک ويكفر لك ذنبك دا ټیم کې ستا چې څومره ضرورت دي نو الله به پوره کوي او دا شان ستا ګناهونه به الله معاف کوي ته خو دعا چې لاس اوچت دې کړه کنه څه به غواړې یا به څه غواړې څه ضرورت به دي او یا به ګناهونه چې الله راله وبخښه دغه دوه خبرې دي کنه یا به دنیا او د آخرت څه غواړې یا به ګناهونه معاف کولو لپاره سوال کوي نو چې تا په نبی علیہ السلام درود ډېر زیات ووایه نو دغه دواړه اړه غواړم ما الله به درله داسې درکړي دومره لوی فضیلت دی د درود شریف نو دولسم سبب واوره دولسمه پیدا د درود انها سبب لقرب العبد من النبي يوم القيامه په دې باندې الله تبارک وتعالى الله رب العالمین دغه انسان ته پورز د قیامت دغه انسان پورز د قیامت نبی علیہ السلام ته نږدې کوي چې څوک هم په نبی علیہ السلام درود وایي نو هغه پورز د قیامت پیغمبر ته نږدې نشي پیغمبر ته نږدې دام حدیث کې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ اغه ټول انسانانو کې په تمام انسانانو کې د آدم علیہ الصلوۃ والسلام نوالا د اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام د شپې لې پوري څومره بندگان دي څومره انسانان دي په دې ټولو کې به ما ته نږدې هغه انساني اکثرهم علی صلاتن چې په چا په ما باندې ډېر درود ویلی نو هغه ما ته ډېر نږدې نو هر یو غواړئ که نه چې پیغمبر ته نږدې یو نو بس درود شروع کوي ذکر خپل ذکر دا معمول کوي خپل هر چا ته یاد دی ګورې ښه کله کله موږ دعا ووایو نو څوک به وایي ما ته نه یاد تراله ولیکو دا خو ټولو ته معلوم دی ماشاءالله الحمدلله ځکه ګوره مانځه کې موږ وایو که نه دقه درود ووایه دا وایه او دا دومره پیدې دا به تا ته میلاویږي دیارلسمه پیدې واوره انها تقوم مقام الصدقه لذي العسرى څوک هم چې په نبی علیہ السلام باندې درود وای دی غریب دی صدقه خیرات نشي کولی نو دغه انسان له الله د صدقې ثواب هم په بری کې ورکوي چې کله په نبی علیہ السلام درود وای غریب دی وسړی څه مال دولت ورسره نشته چې صدقه یې کړي په نبی علیہ السلام درود وای دا ثواب الله ورکوي سوال لسم نمبر انها سبب لقضاء الحوائج دا سبب دی د حاجتونو د پوره کېدو الله به حاجتونه پوره کړي پن لسم پیدا انها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه دا سبب دی د دې چې څوک هم په نبی علیہ السلام باندې درود وای الله به هغه انسان درود وای ملائک به هغه انسان باندې درود وای شپاړسم پیدا انها زکات للمصلي وطهارة له دا درود شریف دا درود وین کی د پاره پاکی دا داغه د پاره پاکواله دی د ظاهر د پاره هم د باطن د پاره هم اول لسم پیدا واورا انها سبب لتبشیر العبد بالجنه قبل موته دې درود شریف باندې دغه انسان ته په دنیا کې د جنت زیره ملويږي هغه ځل کدن په حالت کې هغه ټیم کې ملوي اتلسم پیدا انها سبب للنجات من احوال يوم القيامه چې کوم انسان په نبی علیہ السلام باندې درود وایي د قیامت هغه سختو هیبتناک مناظرونه په امن باندې ډېر خطرناک زلزلې را روانې دي عزتمن ډېر ناشنا قران وای قران د غرونه په دې رواني لکه د سیدام چا خبر هم نه ده کنه یو عام مولا قرآنی کریم کې الله رب العالمین وای قران کې او بل څوک بل ترجمه کول هم نشي دقه ټول عربي دا واضحه الله وای چې د غرونه په دې رواني لکه پاوا کې وړای چې دې گزار کې او تیز سیلې را شوي سي نو دغه شان د کې با دا رواني د غرونه اسمان برابرېږي
رابعیږي تانبیه ولیکل شوی په شان بدار رابعیږي ډېر هیبتناک مناظر دي او چې څوک په نبی علیہ السلام باندې درود وایي دغه هیبتناک مناظر نو پامني نلسم پیدا واورا انها سبب لطيب المجلس دا د مجلس خیستواله دی وای کوم مجلس کې چې په نبی علیہ السلام درود ویل شي دغه مجلس والا په دې مجلس خپنه شي چرته په دې خوشاله بس دنیا او آخرت کې په خوشاله او شلم پیدا واورا انها سبب لنفي الفقر دا سبب دې د خلاصې دود فقرنا د غریبین ځان خلاصې اے مسلمان واورا په نبی علیہ السلام باندې درود ډیر وایا غریبی دې ختميږي په دې سره زمون یقین نه زکه دا کارونه نه کیږي په نبی علیہ السلام باندې درود ویلو کې دا بل پیدا ستا فقر ختمي ستا غریبی ختمي ګور مالداری ګور دانه دا چې چا سره پیسې ډېری مالداری او جدا شیز دی دا چا د میلاو شو کنه نو بس دا انسان دی خلکو نه بے پروايي د مخلوق نه بے پروايي دی الله چاته ودرې نه او دغه انسان د ضرورت الله رب العالمین پوره کوي یوشتم نمبر پیدا انها تنفي عن العبد اسم البخيل دی درود شریف ویلو باندې دغه انسان نوم د بخیلانو د لیست نه ختميږي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي البخیل الذي ذکرت عنده فلم يصلي علي هغه انسان ډیر غټ بخیل دی ډیر شوم پړق دی چې زمانوم واغستل شي او د په ما باندې درود ونه وای نه چې څوک په نبی علیہ السلام درود وای د بخیلانو د شومانو د لیست نه د نوران شي او په سخیان کې ولګل شي یوشتمه پیدا دویشتمه پیدا انها ترمی صاحبها على طريق الجنه دغه انسان الله د جنت په لار باندې رواني دا په حدیث کې دي چې څوک په نبی علیہ السلام درود ونه وایي په مجلس کې ناس دی واخر اول نه اخر پورې درود ونه ویل شي نو وای دغه انسان د جنت لارې نه اخوا شو نو چې اخوا شي دوه لارې دي یو د دوزخ دی او بل پکې منځ کې نشته چې څوک وای بل طرف باندې ولاړ شم نه یا جنت دی نو جنت لارې نه اخوا شو نو جهنم دی درشتم پیدا دا انها سبب لوفور نور العبد على الصراط پور صراط باندې چې مزل کې نو التبتا تعالی رڼا زیات کی هر یو باندې حدیث وی بیا ټیم ډیر زیات کمی نو دی وجنا اوس مختصر نور اخوایو چې دی باندې الله تبارک وتعالى به دغه انسان د پور صراط باندې به الله رڼا کامله کی سلرشتم واورا انه يخرج بها العبد عن الجفا د پیغمبر سره چې کوم انسانان بے وفائی کوي هغه د بے وفا خلقو د لیست نه د نمران شي د پیغمبر وفادار شمار شي جفا کوونکې جوړ نشي بے وفا د پیغمبر سره د نشمار لکی او پنځشتم پیدا واورا انها سبب لدوام محبت الرسول صلی الله علیه وسلم دی سره الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ور کوي چې څوک درود وای د نبی علیہ السلام سره به مینه زیاتیږي محبت به زیاتیږي او د انسان کامیابی شپږشتم پیدا واورا انها سبب لهدایت العبد وحیات قلبه دا درود شریف دا سبب دی د هدایت د بنده د پاره الله دغه بنده ته هدایت کوي وحیات قلبه الله د زړه ژوند دی کوي زړه ته الله یو سکون ور کوي او سکون او وشتم پیدا ان سبب لنیل رحمت الله تعالی دا سبب دی د حاصلولو د رحمت الله تعالی اتشتم پیدا انها سبب البرکت فی ذات المصلی وعمله وعمره درود شریف چې کوم یو انسان وای نو دغه انسان په دې بدن کې دغه انسان په دې عمل کې په کارونو کې او په عمر کې الله برکت اچي برکت پکې الله پیدا کوي او نوی یو کم دیر شما پیدا 29 نمبر انها سبب للنجات من الدعاء علیه برغم الانف کم انسان چې په نبی علیہ السلام باندې درود وای دغه انسان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خیرون بچي دا اهم خبره ده
ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر تخیجی هغه حدیث تاسو په رمضان کې بار بار اوریدلې دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل امین وای بل ځل امین وای بل ځل امین وای یو ځل پکې دا وای ما ته جبرئیل علیہ السلام راغی ما ته راغی ما ان رجل یا بعودا هغه انسان پوزره په خاورو کې ککړ شي هغه انسان دی ذلیل شي هغه انسان دی سپک شي هغه انسان دی د الله د رحم نه لري شي من ذکرت عنده فلم يصلي علي چې د چا په مخ کې زمانوم یاد شو دی په ما باندې درود ونوي ردی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه درود شریف په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دغه د نبی علیہ السلام د خیرونو بچ کیږي دا یو کم دیش پیدا شوی او داغه ډیر زیات پوي دی یو کم دیش خو ما ویلی یو کم دیش پیدا او دین عاده زمنګ د پاره د چې عمل بیو کو د زمنګ د پاره پوره دی دین علاوه نور په حدیث شګوري کنه دومره پیدا دی انسان حیران شي چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود ویلو کې څومره پیدا را اوس درود په وایو څنګه دی خبره لازم یا بس کومه درود عزتمندو درود ویل کېږي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام له دعا راکنه دغه الفاظ سره تدسي مختصرا ویل شي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم دسی دین علاوه نور درودونه دي خدا به خیال ساتي چې شرکی الفاظ پکې نه لکه دا درود تاج چې کوم دی درود تاج دغه شرکی الفاظ دا بنوي آی کی دا سیدی یا دافع البلاء والالم اے د مصیبتونو ته پکون کیا نبی علیہ السلام چرته مصیبتونو لري کولای شي دا خدای الله صفت ده د غمونو لري کول کیا نو دا دغه درود هر درود با دغه بلول معنی یادوي چیرې دی مطلب څه دی تپوس بکوي نو ال باغ درود ځان لا یادوي دغه شان درود چې کوم د عزتمندو د ټولو نه بهتر لکه چې بهشک به شوبې منغو تاسو تر راغلی کنه لکه چې سره پای کې هیڅ چې کوم نه د بهشک به شوبې خبرای او پای کې ذره برابر چې کوم نه خرابتیا بګی نه هغه درود دې مونږ چې کوم به مانځ کې وایو دا په جنازه کې موای دا په عام ذکرونو کې موای دا په مانځ کې موای دا هر ټیم کې دا درود وای ان شاء الله تعالی ډېر پیدا ده چې خلک وای دا وګته نو ګته دا الله باندې پیدا ډېر راکنه او دا بخاری شریف کی حدیث ده 3370 مسلم کی حدیث ده 908 چې صحابه وای موږ د نبی علی السلام د تفوس وکړه اې د الله پیغمبره موږ سلام پیژنو تا ته وای السلام علیکا خدای الله پیغمبره دا درود پتا باندې څنګه وایو وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا الفاظ ویل دا بخاری الفاظ دی ووري نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی القولو اے امتیانو اے زما صحابه چې په ما درود وای نو دا سی وای اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دین علاوه نور درودونه ویل شیخ افضل داري الله رب العالمین دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري موږ تاسو ته نصیب کړي واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین